بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات والسلام خپلو رئیسو نمخ کی دی غوث عبادت دی ایوه اهل سنت خلخانه دی امام خمینی برسه حوالی سره غوړم رئیس اوس خدمت کې عرض کوم خو هغه سره سره مولا امام جواد علیه السلام سنن شهادت ورس دی یو دوی جملې د مولا علا بغنون تبرک خلو د جواد مولا سیمو یو برخه شي و امام خمینی ته دغه امام جواد علیه السلام هغه ذکر وشي هدیه بخشش وګرځېږي. امامانو کې مظلوم ترین امام څه کم عمر کې شهید شوی دغه امام جواد علیه السلام دی 50 کالو کې و کم عمر کې دغه مولا ته امامت ملاو شوی دی و یا 2 کالو کې کله به چې امام نه اعتراض کېدلی څه دوره کم عمر کې دا څنګه امام جوړېدلی شي امامانو به بیا جواب ورکولو و اتیناه الحکم صبیا څه وړکوالي کې یحیی پیغمبر جوړېدلی شي و یا 2 کالو کې امام جواد ویلی امام نشي جوړېدلی. خو بیا هم هغه دخنو دی باندې بسواله نه کولو څه مامون و رشید مجبور شولو چې یوه مناظره دی باب کې اخلله د هغې زمانې مفتیانو کې څه مفتی یا چیف جسټس یا قاضي القضات ګڼلی شي یحیی بن اقسم هغه یې مناظرې ته تیار کړلو مولا امام جواد علیه السلام سره چې امام سره مناظره وکړي. البته دا باب ډیر وسیع دی صرف د یوه جمله ونه راخلم څه شکر کوئ چې مو داسې امامانو لمنه نیولي دی کام عمر دی یو 8 کاله د یحیی بن اقسم چې ټولو هغې زمانې مسلمانو امید یحیی بن اقسم و قاضي القضات و هغه امام نه دا سوال واچولی دی ذهن کې دغه و څه ټولو نه سخت سوال بندوي کوم سوال یې ونې واچولو څه مولا دا راته وایه احرام حالات کې که چا شکار وکړلو ایدي څوره کفارات دی حجیان ناست دی کله چې احرام واچولی شي زن شین انسانی چه دی حرام اگه که یو شکارات ده دی ذهن که دارد للا صفیقی که طول نساق باب حاج ده مولا بدغی خبری کی و داری کی و دای دماغو که و ساسه و 2 کالو ده مولا بزدق سوال کی و درام مولا دارد وای چه حجی کل احرام وچه احرام حالت که شکار وکی دی سوره که فراد امام جواد یا و 2 کالو ده ورتکا چه یحیی بن اقسم سوال ده ننگڑه ده سوال ده کمزوره ده سوال ده مبهم ده ایتای و سوال نچو شخونه وزی تا کم یو سوال کئی ویلا زپوی نشوم ویلا دارتا ویا چه حجی کل احرام وچه وی شکار کئی حرام کی ننه ده که بحار ده ویلی حرام خپله کفاره ده حرام نه بهار خپله کفاره ده دارته وایه چې شکار شپې کړی دی که ورځې کړی دی دارته وایه چې شکار هوایي دی که زمینی کړی دی دارته وایه چې شکاري صغیرا ام کبیره وړوکی دی که بالغ دی دارته وایه چې اول واري کړی دی که سوام واري و دارته وایه چې سهون دی که عمدن کړی دی دا وایه چې علمن دی که نسیانن دی یعنی پوی و داسې کول که ونې پویر شوي و دا راته وایه چې کله یې وکړو خپل شکار نه خیمان و که بیا یې ویله چې بیا یې کوم شخونو نه یې چې کله شخونه وبسول یحیی بن اقسم یې ودرول یحیی بن اقسم بیخي ودرېدلو څه زه اوس څه ورته وایم بیا دربار کې به بله مسله پیښه شوله غلیه کړې وه
مفتیان ناست دي بادشاه آرډر وکړلو څه کوم ځای کې لاس ونه کاټ کو چونکې غلی نه به لاس کټوي چا ورته ویله مټ کې کاټ که چا ویله څنګلې کې چا ویله کلایې کې ونه کاټ شي امام جواد نه امر وشو څه مولا ته وایه ویله بس همدغو درته څه ویلي همدغه نه اعمال وکړه ویله نه ته به یایې ویله هر درې فتواوانې غلطې دي هر درې قرآن خلاف دی ویله مولا هغه څنګه ویله قرآن کې آیات دی وان المساجد الله مساجد خدای دپاره دي کله انسان څه سجدې کې سار لګوي اوه شیونه به لګوي هغه اوو کې دوې ورغوي هتیل یا موجود دي که ته مټ کې یا څنګلې کې یا مثلا کلایې کې لسونه ونه کاټ کې بیا به سجدې کې چې لګوي لذا دغې آیې سره ثبتېږي څه غله نه پکار دی څلور ګوتې کاټ شي بادشاه آرډر وکړو څه دا فتوا زوروره دی دا درې د رات شي خدا نظام دوره زورور نظام دی څانده امام جواد وړوکی دی بچی دی وړو بچي د چولې کې لیاره دی مشولیږي د امام جواد دغو بچی و منځ کې دی څه بادشاه هغه پروټوکول سره روان دی وړو بچي وتښه له ټولو لیارې پرېښلل امام جواد ځي باندې ولاړ دی بادشاه د ورته کا څه دا ټوله وتښه ته ویلې نه سې وی لکه ګناه مو کړي وي زه به لاړ شم دویمه خبره ده لیاره تانګه نه دی تو ته خپله لیاره شته خپله لیاره وکړه تا د کاسې یې شوک چې دوره جرأت سره دوره شهامت سره و دوره منطق سره جواب راکوي ورته د کا څه انا ابن علي رضا زه د امام رضا وایم عظیم امام باندې بلند صلوات لذا ننشیاو تر امتیاز دا امامات نظام دی دا 12 امامان دي دغه 12 امامانو سه چوک متمسک شوي دي چا دوی لیاره نیولې دی هغوی ته خدای د عزت زندگی ورکړي دی او چوک دغې لمنې کې پرورش شوي دي هغوی خپلې زمندې کې هغه معجزه نما ګرځېدلي دي همدغو 12 امامانو لمنو کې پرورش یافته خمیني کبیر رحمت الله علیه بزرګوار دی څه نن ټولې دنیا کوم معادلات و څه برهم یې کړله نیست و نابود یې کړله شرق و غرب والا بلکونه یې اردوه خپونه لاندې که هغه ته د خمیني نه ویلی شي هغه عظیم شخصیت چې ما تاسې دا برسه تحمل نشي کولی چې هغه شخصیت نه خبرې وکړو ویلې څه پروفیسر حمید مولانا د امریکا یونیورسټۍ لیکچرر یې څه خمیني نه پکار دی پی ایچ ډي وشي وانا څو پی ایچ ډي پکار دی ورباندې وشي هغه عظیم شخصیت دی هغه عظیم شخصیت دی چې نظام ولایت فقیه سره ټوله دنیا یې ولړزوله څه د عربو مشهور اخبار نویس محمد حسین هیکل هغه دا جمله دی او ایران قومه زه دغې خبرې نه پوهېږم څه واټس مین ولایت فقیه ولایت فقیه د څه ته وایي خو په دغې خبرې پوهېږم که ایراني قوم ته شیعه قوم ته عزت میلاو دی ولایت فقیه واجنت دی دا د محمد حسین هیکل جمله دی ځکه ټولې دنیا ته تاسې سترګې غړوی شوی جرأت شهامت سره و هر مستکبر خپونه لبوی شوی ایراني قوم ته یې مسوال دی چې زه سني یم شیعه نه یم خو ولایت فقیه قدر وکوئ د خمیني د فکر قدر وکوئ نن تاسې وکړئ تا مسلمان ملکونه غزې حوالې څه څه ویلی نشي څه د ویلی نشي امام الحرمین خاموش ناست دی عرب لیگ خاموش دی که دنیا مخ باندې کولم کوله غږیږي هغه د خمیني شاګردان دی یا شهید رئیسی دی یا امام خامنه‌ای بزرګوار دی دا کمال دا جرأت دا شهامت دا چا ورکړلو دا مغې ورځې رسول الله ویله څه مان ورسته 12 هستې دي که یې دوی لمنه مو ونیولله عزیزا للاسلام اسلام زورور دی تاسې زورور یو دا د خمیني جمله دی څه ما لمنه د امیر المؤمنین نیولي دی ما د هغه شاګردي کړې دی ما څه زده کړي دي ما کربلا نه زده کړي دي محرم و سفر نه مو زده کړي دي نن عظیم شخصیت زبردست وایم
صدی 21ویں صدی علمدار معنویت، علمدار معرفت، علمدار جهاد، علمدار هجرت، علمدار عزت، کویم علمدار اسلام آغا خمینی کبیر دے. کده اسلام جھنڈا ہے اوچاتا کڑی دے، کده عزت جھنڈا دے، کده جہاد جھنڈا دے، او کده ہجرات، او کده اسلام دفاع جھنڈا دے. نن تہران کی خمینی لوس کے دے، او خمینی دا جھنڈا ویر کڑلا علی خامنائی تا آغا وریز مغاڑو جمعی وریز دے سندسی وریز وی آغا دولا سا مولا سکابی دیوال دے تا کیا والی وی او علی خامنائی ہوتا ودری گی آغا جھنڈا لوس کی ویر کی سا آغا شگردان دا تیار دی اگه وریز انتظار کی موتو سے نوستیو و دعا بداغا کو سو خدایا داغا انقلاب مہدی انقلاب سا متصل وگر سوالے کی درجات خمینی بلندے پارا مولا مہدی جان باندی بلند صلوات. نن سے سترگی وغڑا ہوئی کہ حزب اللہ آس کو سترگو سرا طاقت سرا عزت سرا شہامت سرا کہ آغا عباس موسوی شہید دے کہ شہید راغب ہو کہ امام موسیٰ صدر ہو کہ ریسنٹلی آغا شہید حسن نصر اللہ دے کہ آغا جرآن سے رغیگی گی یا وہی جملے داغا دی دا شہامت دا جرآن بوتا یا خمینی خیلے دے و خمنئی خیلے دے وہ کدہ حماس لیڈرانا نا پختنا وکی کہ اسماعیل ہنیانا پختنا وکی دے اسماعیل ہنیان جملہ داغا دے دا حماس آغا وزیر اعظم جملہ داغا دے ساگی وریز انتظار کیو سکلا قدس آزاد سی ایمو امام خامنائی دے مو با خامنائی سی المسکو نیو السی ایمو امام الحرمین دے لبیک خامنائی لبیک خامنائی مرداباد اسرائیل مرداباد اسرائیل مرداباد اسرائیل مرداباد اسرائیل مرداباد امریکہ مرداباد امریکہ مرداباد امریکہ مرداباد امریکہ مرداباد منافقین مرداباد منافقین مرداباد منافقین مرداباد منافقین ہو کہ یمن غلامین نن خلاص دے بگا یمن غلام بو ایچو پہ اشارو چلی دلو نن حوشی کا جرآن سر خبر کیا گویا دا ایچ دا چا مزداکڑی دا مخمینی نزداکڑ دا مخمینی نزداکڑ لو کہ حشد و شعبی عراق کے پوسی دلو آغای خمینی واجینا کہ زینبیون حیدریون دی کہ حزب اللہ دے کہ سورس انقلبی تنظیمون دی کہ سر نخی وقت سے آغا خمینی بزرگوار دے دا شگردان شو تربیت کرلو دا دا امام خمینی کمال دے تو اسی لگ چمران بوندے سوچ وکوئی سا امریکی یونیورسٹی کی کل اغا سباکوئی لے پی ایچ ڈی مکمل کرلا دی آغا وستاز جملہ دا دے کہ 100 نا پورتا نمبر وے مو با چمران تویر کردی با چمران چوک دے وزیر دفاع چمران چوک دے دا خمینی لمنی تربیت شده ہے کہ شہید مرتضی متحری وقت سے ننی مو جوانان رسیل نے فاخر کئی بٹرین رسیل باندے فاخر کا پا جان لاک پا ہاؤس باندے کئی کہ مسلمانو ٹاپ فیلسوف کسی شہید مرتضی متحری اگا دا خمینی لمنی تربیت دے او که سورا انقلابیان کسی اگا ٹولا که نن دنیا ایوی جنازی ولرزوالا میجر جنرل قاسم سلیمانی اگا دا خمینی وڑو کے شاگرد ہو کہ تو ملک پاکستان اگا کی وہ زلزلہ انقلابی روک للا قائد شہید اللہ معارف حسین الحسینی اگا دا خمینی شاگرد ہے دا ٹول کمالات خمینی تسی خمینی کی کمال چھے وہ اے خمینی کمال دا گاو چا شہید صدر آئی چا مکمال اسلام کا سیاغا خمینی شکل کے دے ویلے چا صوبو فی الامام خمینی کما صابہ ہوا فی الاسلام خمینی کے جذب شوئے لکہ خمینی مکمل اسلام کے جذب شوئے وہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے ہم سب کی شکل میں زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے
دا جمله ما نه ده، یوه شیعه جمله نه ده، دا د فرانس راپورټر دی. هغه یې څه فرانس ته کله جاز راووتلو، څه تهران ایرپورټ باندې کینی، ته تهران حکومت امر وکړلو، آرډر وکړلو چې کوم جاز ایرپورټ نه کیږي هغه هیټ کوئی ویلوی یکیو جاز څه تهران ایرپورټ باندې کینی، هغه د خمینی جهاز دی. بار بار د راپورټ یې ریایي څه مسترګې غړولې، خمینی چهرې ته مسترګې وغړولې، د هغه سترګو ته مسترګې وغړولې، د هغه شنډو ته مسترګې، د هغه وجود ته مسترګې، سار نخبو پوری و اطمینان مو کې ولیدلو، مطمئن مو ولیدلو. ویلې چې خمینی علی شواهد شب هجرت پیغمبر لوړلو، بسترای علی ته پرېښلله، ټولو نه مطمئن خوب هغې ورځې تورو پړکو کې علي کړی دی، نن علي المسای دی چې هغه جاز هیټ کولی امر راغللو، خو خمینی مغه جاز کې مطمئن المنځ وکړو، مطمئن تهجد یې وکړلو. راپورټر پوښتنه ونه وکړه چې تا ته یقین دی چې انقلاب به کامیابۍ ته ورسېږي؟ ویله ما ته یې پاته نشته. تا ته یقین دی چې خیر څه به ورسېږي؟ ما ته یقین نشته. تا ته یقین دی چې جاز به تهران مطمئن کینی؟ ویله ما ته یقین نشته. چې عجیبه خبره کوي، ټوله دنیا د ځان ته متوجه کړي دی، نه دغې خبرې نه مطمئنې چې خیره څه به ورسېږم، نه دغې خبرې نه مطمئنې چې خیره څه به جهاز کوشي، نه دغې خبرې نه مطمئنې چې خیره څه به انقلاب سر ته ورسېږي. دا څنګه خبره شوه؟ خمینی بزرگ ورته کا چې دا هغه خبرې دي چې الله نه وکړه، جهاز ستله، لینډینګ کوله، کامیابۍ الله لاس کې دی، ما نه یې وظیفې پوښتنه وکړه. حاشا امام خمینی د کامیابۍ راز هغه دی چې هغه هېڅکله دا نه ویل چې انقلاب به زه کامیابوم، هغه هېڅکله نه ویل چې شا به زه وباسم، هغه ویل د هر څه به خدای کوي، خدای خمینی ورته ذریعه وګرځوي. امام خمینی مکمل خدای کې فنا شوی و، هغه به بار بار دا ویله چې زه یې وظیفې مسؤول یم نه نتیجې. و دا جمله د امام خمینی دی، رهبر خپل تقریر کې دا جملې ویلې دي چې امام خمینی دوره مطمئن و چې کله به مو هغه سره جامه کولی، هغه به ویله چې زه دغه انقلاب پشت کې یو غیبي تکات کسم چې ما نه لاس یخی دی. خمینی ډرېږه ما مو د سره شته یو. دا د خمینی یقین دی، یقین کامل دی. چې ځنه وخت کې چې رفسنجاني غوی حتی رهبره پورې هغوی چې بیانات موجود دي چې هغوی نه به ګبراهټ کېناستلو، اطمینان به خمینی ورکولو. ایتو ملک یو وړوکی لیډر مړ شي، ټوله ملک د بلاک شي، بلاک د شي، وده درېږي. ایران کې 72 کسان په یوه ټایم باندې شهیدان شول، شهید بهشتي غونده کس، پارلیمنټ ټوله مکملې بلاس کړلو. چې کله رفسنجاني غوی دوی ملګري یې څه مو ویره چې خدایه خمیني ته به څه یایو، مو نه مخکې هغه خبر و، هغه مو ته ډډګیره نه راکړه. و د امام خمینی ایمان چی باندې و چې که رئیسی شهید شي، که زه شهید شم، که نور مو شهدا دي، که شمران شهید شي، که مطهری شهید شي، هیڅ پروا نه کوي، اسلام نه دی شهید. خبر اسلام ده، خبر دین ده، و دوره قطع و دوره مصمم و سکل سلمان رشدی علیه اللعنه والعذاب در رسول الله توهین وکړلو، سکل دی واجب القتل فتوا ورکړله، نیم په نیمه درې حصې ملکونو بیکاټ وکړله، سفارت خانې بند شولې ووتله، انداز ځنه علما انقلابیون راغلله چې هغه ایران خطرې کې دی، ایران به بلاک شي، ته دغې فتوا کې لک صرف نظر نکه. امام خمینی دو تکا قرار است یا اسلام بماند یا ایران، که دغه دو که یوه خبره وی چې یا ایران پاتې شي یا اسلام، ایران د لاړ شي خو اسلام پاتې شي. زه ایران شي نه یم، زه انقلاب شي نه یم، زما سره خبره اسلام ده. دا شی ډېر مهم ده. نن داسې وخت شوی ماغ امریکا تکبر نه ډاکه په افغانستان حمله وکړله،
طالبی وبسلو په عراق کې حمله وکړله صدام د شکست ورکو نورو ملکونو ته ویلې ایران حمله نشي کوای پوهیږي څه د علي اولاد دی پوهیږي څه د حسین فرزندان دي پوهیږي څه د اشراف فرزندان دي ځکه ډاکټر اسرار احمد د پاکستان مشهور د اهل سنت عالم یې څکه 250 ساله شهنشاهیت دی دا کریډټ شیعو ته سي دا کریډټ خمیني ته سي مو اهل سنت ودرېدلو بلاک شولو که نن شیعو کې دا جذبه موجوده دی دا اثار موجود دی که دوی کې خمیني موجوده دی کربلا نتیجه دی و اندغه سینه به یوه جمله د قوم ته امید دپاره وایم چې کوم دغه حرکات د ټي ټي پي والا د دهشتګرد تنظیمونو والا د داعش والا اطرافو سرحدات باندې دي هغوی ته به یوه جمله وکړم الحمدلله یو قوم متحد قوم مرکز منظم قوم یو خمینی فرزندان کربلا و د اشراف فرزندان یو وینه متلیدای شي خو میدان پرېښللی کې مو نه یو و آخری جمله به زدا وکم چې ایران په باره کې دا یې څه هغوی سره ایټم بم موجود دی ټیک دی جوړوای شي خو رهبر فتوا دی چې ایټم بم حرام دی خو 2.5 لکه ایټم بم ایران څه شته هغه شی دي 2.5 لکه شهدا هر شهید د ایران ایټم بم دی ایران که انرژی ده ایران تکت ده شهدا دی نن سوال ده که ما کرمیالو ما تاسیا شهدا لرو اگو شهدا لخطیره ایو بلخ پی ویل پریک دو اگو شهدا لخطیره زن کرون سیمو مشرکی کی گغن لاس وخلو دغه ویني کې طاقت موجود دی دا انسان د شهامت ورکوي بس دا جمله به وکړم وخت نه خلم زیات سره دوروي چې امام خمیني صاحب برخه ګډه شي یا هغه صاحب شکریا د کوو چې د عظیم شان برسي منو کړله ما هر چی داریم از محرم و سفر امام خمینی چې د چی دی د ټوله محرم و سفر برخه ده دا ټوله زهرا زوی حسین متملو شو ځکه هغه به متام نه ډېر زیات زور ورکولو خپله به ډېر زیات ورته کېناستلو خپل یو خطیب یې و چې هغه ته به ویله ما ته د نیکه حسین متام وکړه ویلې دغې ژړا کې طاقت دی ځکه یې چې یوه د شهید وینې قطره یو څه د سترګو نه کومې اوښکې راوځي دا 2 زورورې دي دغو کې طاقت موجود دی بس دوستانو نن د امام خمیني برسه سره سره امام جواد علیه السلام مظلوم مولا 50 کالو کې زهر ورکړلو ام الفضل ځنه روایاتو کې شته دي چې مغې دا زهر ورکړلو یو مولا حسن مجتبی ته کولی زهر ورکو یو مولا امام جواد خبرې څو کالو کې 50 کالو کې خو ایمو امامان یو مظلومیت څه د ذکر کوم هغه دا دی چې اکثر ایمو امامان خپل وطن او وریا شهیدان شول چوک زمین چوک مشهد چوک سامرا چوک کربلا چوک نجف بس ایوه جمله کوم بس ربط مسعید د پاره سترګې ملمدې شولې امام خمیني ته وسیله ګرځو دغه روضه دغه متام هغه عظیم شخصیت نه متخبل ابراهیم نصیب وګرځېږي ورېزونه واورېز بعد جمله ځای نه کړي خوندوره جمله ده ورېزونه واورېز مولا امیر المؤمنین یې چې رسول الله مکور ته راغللو چې کله راغللو زه خوشحال حسنین خوشحال بیبي خوشحاله دی چې خدای مو که رسول الله راغلی دی څه مو وکړله بیبي ورته دسترخوان وغوړولو ما چلمچۍ اوبه راواخیستلې چې رسول الله لسونه به زه مینځم مړۍ تناول شوله ما ورته اوبه راوړې لسونه ما ونې ومینځله الحمد لسونه رسول الله خپلې ګیرې سې وسولول هغه نه وروسته رسول الله د کمرې یوه کونج کې 2 رکعاته لمانځه ته ودرېدلو جمعې ورځ امام جواد ورځ د ځای نه کوي دا جمله نیکه رسول الله مڅه وکړله المنځه نه ولاړ دی خو المنځه حالات کې په ژړا شو صرف ژړا نه ګیلمان غوته شولو ژړاو کې بان شوله المنځ ختم شولو جمله ځای نه کوي جمعې ورځ دی مازدیګر ټیم دی دعا قبلوالي ټیم دی مولا امیر المؤمنین دی چې ما کې دا جرأت نه و چې پښتنه مکړې وې چې یا رسول الله ویلې شوړې
سمو کې دا جرات نه و نه بیبیا دو پښتنه نشوه کوای خو دا جرات شو کې واړه حسین کې دا جرات خبر دوستانو وړوکی حسین واړه واړه قدمونه د رخلي جملې زه هم ته نقشه جوړه کا ته هغه تصویر جوړ کا واړه قدمونه رخلي رسی رسی انکه ویږي کې ودرېدلو واړه لسونه وړې لیشي نکنه د سیارتو کې واړه ځنې سار باندې کې خللا ورته د کو نکا ویلې شوړې عجیبه جمله ده نکاح ویلې جوړې نکاح بیگا تو جړو د زنه پرې خلاو نکاح تو جړو د حسین برداشت نشي کوای خو زویه حسین زبنه نه خبره ده توقم چې کله تاسو خونی ته راغللو چې تاسو هر سر نږدې شو علي ورمنه زهرا نمو ویل سي مو غونته بختوار باش شو کوي چې حسن او حسین غونته مال مسیدي بیبي غونته ملور دی علي غونته مزونګای دی موت چپاتا جبرائیل راغللو تاسو متا مې رتا وکړلو ویلا سی ویلا نکا ویلا موت د کوس دغه خلخانی ته ډیر خوشاله پنده خلخانه ده تو سه راټوله ده خبر نه ای باورې سی بده د خلخانه تور پتور وی چوک به جنت البقی کی وی چوک به سامرا چوک زمین چوک مشهد چوک کربلا کی بوی او زویا حسین موت د خبره ډیر جوړوي مولا جواد بن رسول الله ډیر جوړېدلې وی سنکر حسین اوریا مور زهران وریا خبر دوستانو حسین تو شورا ګرانوي نه وته ویل څه دوه ډیره سخت اوریسوي نه وته ویل څه دوه تورو پړکاوي څه دوته کو جمله مو سړی ته نکاح خیر ده کربلا کې درې ورځې کوي مو جنازه ګار موري ګونی خوي څه پروا ده نه کوي ای مور زهرا کابر مډانګ بیا څه پروا نه کوي رضا کابر وریا بیا څه پروا نه کوي جواد الایما کابر کا زمین کی بیا څه پروا نه کوي خو یو خبره رته وکي ایمو چوکشتا تو سن دیا یوشیاو تو رساروی تو سی ذکر دکئی نکاح دارتا ویا ایمو چوکشتا دی مدب چوک رسی کنا برسی زویا حسینا ای تو چنگی چوک نشتا وڑی آئی تو سپنگیری آئی تو زنن آئی تو پختنو نوکی چیتا روانیو کربلا تا روانیو وڑو نا پختنو کی چیتا روانیو کربلا تا روانیو امام جواد تبی جمله وکا مولا جان ننی تو جنازه او چاته شوا درې کپنه دته وشوه غسلونه دته وشوه ټیک دی مور نه وریا نیکه نه وریا علي نه وریا خو تو خلخانې نه چولسونه و چاته نه کړله لشم مزدګار د حسین نزدان لور د شمر درنده لسونه عباس الکمی کې لیټ پلیټ وختله جامع سفر یاد وکی مظلوم حسین